غټ اختر کله دی یو دا خبره ده نو مونږ چې میاشت لیدلې ده نو د هغې په حساب سره چې کوم دی زمونږ پاکستان والا اختر چې کوم دی نو هغه د ګل په ورځ باندې راځي اول د سعودي عرب چې کوم دی نو د هغې اختر چې کوم دی هغه ده اتوار په ورځ باندې د سعودي عرب چې کوم دی هغه د خالي په ورځ باندې ده د هغې تکبیرات چې کوم دی دا د خالي د ورځې نه شروع کېږي او زمونږ چې کوم دی نو عرفه چې کوم دی هغه د اتوار په ورځ ده او زمونږ اختر د ګل په ورځ باندې دی نو زمونږ تکبیرات د اتوار د ورځې نه شروع کېږي د اتوار په ورځ د سهار نه چې کوم دی تکبیرات شروع کېږي نو اتوار په ورځ سهار نه چې مونځ پسې شروع کړي نو پنځه مونځونه دقه شو د اتوار په ورځ او بیا د اختر لومړۍ ورځ نو پنځه مونځونه دا شو خیال مو او د اختر چې کوم دی نو دویمه ورځ د نهې په ورځ باندې نو دا پنځه مونځونه شو نو 15 شو او د اختر چې کوم دی نو درېیمه ورځ یعنی د شروع ورځ نو پنځه مونځونه دا شو نو دا شل مونځونه شو او بیا چې کوم دی نو د زیارت پر باندې درې مونځونه د سهار او غرمه او مازدیګر چې مازدیګر لمونځ پسې تکبیرات وې نو بس دا تکبیرات پوره شي نو دا 23 مونځونه شو څومره مونځونه شو 23 یعنی یو د اختر نه مخکې د عرفې ورځ او درې ورځې د اختر دي درې ورځې د اختر دي نو دا څلور ورځې شي نو 25 شل مونځونه شو او د اختر په څلورمه ورځ باندې درې مونځونه شو نو دا 23 مونځونه شو په دې کې تکبیرات ویل دا واجب دي په هر نارینه او زنانه باندې چې کوم بالغ دي او کوم مسافر دی کوم مقیم دی په ټولو باندې یو پیر ویل واجب دي په تیز باندې ویل واجب دي چې دا هم په تیز باندې وایو سړی چې کوم دی نو کله جمع سره مونځ کوي او یو امامي او شرع پسې مبتدیان وي نو که امام وایو مبتدیان په تیز باندې یو پیر واجب دي که دوه پیر درې پیر وي استاخو خره او کنه امام نه شي نو مبتدیان په کار داري چې په تیز باندې وایي نور ته راځي چې ته راځي او اکثر کسان چې کوم نه کمل غړي جمع کیوي او دی خدا وایو دی خدا نه پرې دی اکثر بس یو یاد کی بلیات کی امام له یاد دا خو یاد غړي کنه خو چې کوم کس نه رکعت شي یا دوه رکعت شي او یا ځل لمونځ کوي نو اکثر دا غنه دا ایری اکثر دا غنه سیدا ایری او نه وي نو کدا دی نو ګناګارې کې وردا ساده یو پیر پتی زبانه وې دسدي واجب دي او دا کشن زنانه او د پارا پتی زبانه کارینو پسلو باندې وي خو یو پیر ویل سیدا فرض مونږ بس واجب دي کسو د اختر مونږ بس وي کسو جنازې بس وي یا سنت نوافل بس وي ای بس نشتا اسی کوي ثواب دی خو سنت طریقه واجب دادي چې فرض مونږ بس یو پیر دا ویل سديو واجب دي نو موږ په کار دي چې موږ دې اهتمام وکړو څنګه وایي الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد چې دا موږ وایو دا موږ زدکو د خپل کشرانو ته وایو مشرانو ته او زنانو ته مخاوي چې دا وایو او د یادګیرنې لپاره چې دا تکبیرات وایو که چېرته چا تکبیرات پاتې شو یو مونځ کې ونوي په دوو کې ونوي په ټولو کې ونوي نو په دې وجه هغه وسکي د دې خو قضا شته نه بس استغفار کوي سبا وایو استغفار وایي چې کوم مسافر دي بار ملکونو کې دي کوم په کلي دي کوم په کلي په خپل ملک په مسافرۍ باندې دي دا به ټول وي په دې کې دا مسله نشته د اختر د مونځ طریقه چې کوم دی نو هغه دا ده چې اختر مونځ مونږ کوو نو پټې باندې ځان رسو سنت طریقې کې بلا شي او بهر حال لومبې نیت دی چې نیت مونږ تړو نو 2 رکعاته نیت مې کو د زړه اخلاص 2 رکعاته غټ اختر مونځ کوم واجب سره د ټولو تکبیرونو په دې حاضر وخت په دې حاضر امام پسې پتا په دې حاضر امام پسې الله اکبر یا په لور کو یا په طرف کو الله اکبر دا نیت شو او په داسې څه کوی چې 2 رکعاته واجب د دې غټ اختر مونځ کوم الله اکبر نو نیت کې دوه مسلې نشته چې تاسو لکه کوم مسله د نیت د زړه ارادي دی کی کاس ارادي دی کی راس خبردار که مخلب انسان مخکر سو شو او دغه څه مسله پکې نشتا نو موږ په کاردار چې په دې باندې عمل وکړو بیا چې د دوه رکعات نیت تړو او الله اکبر امام سره وایو سبحانك اللهم چې کله امام وایي موږ هم وایو نو بیا موږ شو امام وایي الله اکبر دا الله اکبر تکبیر تسلیمنا الى ولي ورحم صحیح شو نه نو درې به وایي لازم ما ځخته بیا وایي الله اکبر بیا بل څه ځخته بیا بدریم زړی الله اکبر نو بسم الله امام مسعود شروع کی سورۃ الفاتحه اور سر بس سورۃ وای رکوع وو کی سجده وو کی څنګه چې نور مونږ کوي بیا و دویم رکعت لرا پاسي بیا چې کوم دینو بسم الله وای سورۃ فاتحه وای سورۃ چې وای او جو رکوع ته دین اوس پر رکوع ده نه زی اوس پر رکوع ده نه زی بلکې درې به تکبیرات کوي الله اکبر الله اکبر الله اکبر چې درې به وای نو په سره به الله اکبر وای او رکوع ته بچی دین شي
نو درې پیرې سیوا لومړي رکعت کې شروع کی دي او درې پیرې سیوا د دویم رکعت په اخره کې دي خو لیکن دا خبر یا ساده که چېرته یو کس داسې وي چې هغه راشي د هغه نه دا لومړی تکبیر دویم تکبیر شي دریم تکبیر یاره مدي نو هغه بس کوي نو هغه چې دغه راشي او راشي مونږ کې ودرېږي نو بس داسې الله اکبر وکړي الله اکبر الله اکبر الله اکبر وي او بس مونږ ودرېږي یاره مدي خو بل هغه حال دا کله نه کوي دا کله کېږي او که یو کس رکوع کې وي څه کې وي رکوع کې وي امام ته رکوع کې لاړو او دی راولاړه کې امام سره رکوع ته لاړو سبحان ربي العظیم په ځای علماء کرام فرمایي چې دا وایي الله اکبر الله اکبر الله اکبر دا واجب دي نو دا وایه نو دا بهتر یاره مدي او بهر حال کده امام سره رکعت پر رکعت وشو خو اوس یو کس نه رکعت شوی دی یو کس رکعت وشو او هغه راو نو په دویم رکعت دی ادل لومړي رکعت دی امام چې کوم نو دویم رکعت دی نو دیو په امام په اخر کې تکبیرات کوي دیو امام سره په اخر کې تکبیرات کوي خو چې اوس دا یو رکعت دی ځان لکه دا ودی څنګه کوي دا ودی څنګه کوي ا دې طریقه دارا چې کله دی راباسي او دې قرات کوي دې قرات او کې نو په اخر کې چې کوم دی دې سوي تکبیرات په صورت نه پس کوي سورة فاتحة وسورة وي آخرة کې بچ کوم تکبیراتنا تکبیرات په آخرة کې چې موږ دې خبرو خیال ساتو دا مسلې موږ زده کوو اسنه چې موږ په دې ګناګار شو بیا سم مسلې په دې وجه ډاکټر خپل طریقې سره وو یو خبر دې سره وضاحت داري چې د غلو کې اختر چې موږ عیدګاه ته ځو نو په دا کراس یو د اشراق نشته نوافل وغیرہ نشته خو په دا کراس چې موږ عیدګاه ته ځو نو هغه چې کوم دین موږ خوراک کوو او غټ اختر کې چې کوم دی نو کچته زموږ قرباني زر کېږي او وخت زر پاتېږي نو موږ د الله مېلمانه باندې رضواني نو موږ په کار دی چې قرباني په وخت باندې هغه شروع کو دروازه نه او کنه تعالی پته چې زموږ قرباني چې کوم دی یوې دوه لري صبر نشم کولی نو څوک چې مې اسکه نه جوړ لګیا دي چې مې اسکلی شي نو مخکې باندې موږ د اتلو نه نوافل دلته کې ته باندې کې اول د چې موږ شي بیا ویدګا کې نه کې او چې کله راشي بیا په جمعه کې او بیا کوټه کې بیا نوافل بیا کولی شي سم مسله کې ان شاء الله موږ په سیمه کې موږ توفیق نصیب کی واه الحمدلله رب العالمین